بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، ایوب خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق کوشش کوي چې د خلکو سره هیلپ وکړي. کتونکو، دا کم بچی چې زما خوا کې ولاړ دی د ضرور اغوا شوی دی، 80 لک روپۍ د غوښتي، اوس د 15 لک روپۍ غواړي. د کور ته زتلو او ما وکتل چې ځان له غنم پخول، دغه یو پکې د ګټې وټو د 15 خویندې دي او د دنه 3 کشران نور رونه دي، 2 کدرې یو کشرې دي، یو کشرې دي او یو چې کم دی دغه غوا شو، یعنې 4 رونه دي خو د ګټې وټې دی اوس چې کم دی نو ما چې خالات وکتل نو ما ورته راشه دا چڼه او دا چې کم دی نو پیملی بناسپتی او دا چې کم دی د اوړو ګوتې تروړه لږه شانتې دغه و نو په دې لوپټه کې مو تړله لږه سوری وه. نو کتونکو، دا خلک ډېر انتخابي ضرورتمند دي. ښه بیا ویسه رب ووال او صاحب در رب ووال، یو کس دته کال کړی دی چې یاره انعام دې روتېرې نمبر یې پته نه چې څنګه کوم ځای نه پیدا کړی، نو ورته وایي چې یاره دونه لکونه روپۍ انعام دې روتېرې، دا 1000 روپۍ رولېږه. نو هغه ګړکپان خو په دې ملک شته دي. دلته څه شوه هغې پایې، څه شوې هغې دارې چې خلک دونه په کلو مټ باندې خلکو ته کالونه کوي، پیسې ته اخلي او ځي. نو بته روانه ده زموږ په دې ملک کې ښه ډېره عامه ده، په وړه سطح او په غټه سطح. څه به وایې په دې ملک؟ ستاسو نوم دی؟ دانیال علي. دانیال علي. ستا د ورور څه نوم؟ فضل جان. دا څونه ورځونه غیب دي؟ د 2 میاشتې او 4 ورځې وشوې دي. ستاسو ګټه وټه څه ده؟ بس اوس هغه یو ورور همدلته په کلنډر یې هغه کور له راګټي او بس مونږ یې خورو. نور څه د کور دغه کرۍ د هغه راباندې شاټ شوې ده، ګیس بیل دی هغه بیل دغه دی پروت دی، دغه کړی دا داخل کړی م نه دی جي. اوس کور کې خوراک مراک نو نه جي، بس لکه لږ ګزاره کېده او جي. ما اوس کتل کتونکو، دا ما آنکو دی که حال دی چې غنم یې پخول، ما دلته کې راغلی په دې خو به لږ ګزاره وشي او جي ګزاره به وشي انشاءالله. نو کتونکو، ضرور د دوی سره کومک وکړئ، مرسته وکړئ. نور سبا 4 بجې په 400 کې موږ میټینګ راغوښتی دی د دې حوالې سره، صرف فضل محمد سره نه، صرف د ده ضرور سره نه، بلکې دلته کې د یو شمېر خلکو نه بتې غوښتل کېږي. یو شمېر خلک دې وخت کې شکارپور یو داسې ځای دی چې دا د ریاست د حکومتي خلکو د ځان دپاره یو غیره ګرځولې ده چې هلته کې خلک تختی او ځان له پیسې ګټي، لکه مخکې چې به دلته کې قبایلي ایجنسۍ وي. اوس دا په پاکستان کې د پنجاب او د سند په بارډر باندې دا یو ځای دی، باقاعده لوکیشن چې په کوم ځای کې دی وخت کې دا کس دی، هغه لوکیشن هر یو څیز معلوم دی، خو چاته وي حکومت بې بسه دی. نو په دغې باندې هم خبرې ترې کوو، خو مرسته او کومک ورسره وکړئ. ډېره مننه.